بسم الله الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام حضرات، یقیناً په 24 اگست 2023 باندې زموږ د پنجپیري مماتي حضراتو سره یو مناظره وشو. د هغې حوالې سره یو څو خبرې کول غواړم. د ټولو نه اول خو محترمو یاد ولرئ چې یقیني بذات خود زه په خپله صوفیانه مزاج والا یم او په خپل صوفیانه مستی کې مونږ مست یو او مناظرې سره مو دومره شوق نه دی، لیکن دغه مناظره زمونږ شوق نه بلکې زمونږ مجبوري ده. کنی زمونږ شوق هغه د صوفیه کرامو سره ده یا دغه شان د کم فیلډ د صوفیه کرامو دی، هغه زمونږ خوښ او مونږ ته خوندور ښکاري. لیکن دا مناظره دا د ضرورت په بنیاد باندې او د مجبوري په بنیاد باندې کله کله مونږ د اهل باطلو سره وکړو. اصل مناظره خو زمونږ وا په مسئله د جمهوریت باندې، خو بیا په مسئله د جمهوریت باندې هم مناظره داسې وه چې دغه ظالمان پنجپیریانو به وی چې ستاسو مولانا فضل الرحمن صاحب په جمهوریت کې اخته دی او دې سره چې څومره عوام او خواص خصوصا د مدرسې طالبان یا علماء کرام دې سره په دغه صف کې ولاړ دي، په دغه سیاسي په دغه میشن کې، نو دغه خلکو به دغه پنجپیریانو تکفیر به یې کوله. دیو به وی چې مولانا فضل الرحمن صاحب د جمهوریت یو حصه ده، له دې وجې نه دیو به هغې تکفیر کوله. نو باید چې مونږ وکتل چې دغه شان دي د یو انسان تکفیر کول دا په اسلام او په دین کې ډېر زیات مشکل کار وي. په دغه موضوع باندې مونږ دیو سره مجلس ولګوله. دینه پس په هغه مجلس کې به دغه محترم مناظر صاحب د پنجپیریانو له طرفه چې کوم هغې به وي چې ستاسو مولانا حمدالله جان ډاګې باباجي رحمه الله په خپل کتاب کې دا فرمایلی دي. نو مونږ ورته چې بالکل دا زمونږ هم عقیده ده، که په دې باندې را سره بحث کول غواړي په دې به بحث وکړو، لیکن هغه علمي یتیم او هغه جهالت کوونکي مناظر په هغه میدان کې په دغه مناظره کې په دغه نور موضوعاتو باندې هم هغې شکست تسلیم کړله او نه په مسله د استشفاء یا نه په مسله د اعادة الروح یا نه په مسله د عذاب القبر یا دغه شان دي نه په مسله د توسل په دې باندې هغې بحث وکړی شو، بلکې هغه غریب هلته خاموش پاتې شو. دین علاوه دغه یو مناظر سے بار بار وی چې ستاسو کتابونو کې دی و اذا تحیرتم فی الامور، دا عبارت به ویلا، غریب ته دا عبارت هم نه یاد. نو ما ورته وی چې اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اهل القبور، دا زمون په کتابونو کې دی او زه د دې قائل یم، خو د دې معنا او مقصد څه دی؟ پنجپیریانو د دې معنا او مقصد هغه نه دی کوم چې تاسو مراد راخلی، بلکې کله کله په قرآن مجید کې هم داسې آیتونه ذکر شي چې هغې معنا او مقصد اگر که عربي باندې یو انسان پوهیږي، لیکن هغې په معنا او په مفهوم باندې انسان په اسانه باندې نه پوهیږي. لکه مثال په طور باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله رب العزت فرمایي چې وجاهدوا فی الله، نو دغلته چې لفظاً معنی ته انسان وګوري نو معنا غلطه راځي، لیکن دغلته به مونږ مفسرینو اقوالو ته وګورو، د صحابه کرامو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم معنا بیان کړی وي هغه معنا ته به مونږ ګورو. هم دارنګې چې کله زمونږ د اکابرینو په کتابو کې عبارتونه موجود وي نو هغه په معنا او مقصد باندې مونږ پوهیږو، نه هغه حسد کوونکي زمونږ د اکابرینو مخالفین خلک. نمبر 3 بیا دغه تکفیری مناظر دې ته به بار بار وی چې ته دغه شان دی وکړه چې یو موضوع مقرر کړه چې په هغه باندې بحث وکړو، که وس کوي او که بیا کوي. نو موضوع مقرر نه کړله، بس دغه خبره کول چې ستاسو عمل نه ده قبول. ولې نه ده قبول؟ ستاسو عقیده شرکي ده. کومه عقیده شرکي ده؟ دینه اخوا د پنجپیري مناظر مجال نو چې هغه به دینه اخوا څه خبره کړې و. بیا دی اول په ټلیفون باندې یا دغه شان په فیسبوک باندې با جمهوریت ته کفر ویلا، لیکن الته مې چې کله بحث ورسره شروع کړله نو دغه غریب خپل دغه قول نه هم رجوع وکړله او بیا چې کله مناظره مجلس ختم شو بیا یې پوسټونه شروع کړل چې جمهوریت کفر دی.
او ما چې په مناظره کې څومره سوالات د نسل پنجپریت نه کړي دي دا به تر قیامت پورې دغه مماتي حضراتو باندې به قرض وي که مور راوړی یو غیرتي انسان په نسل پنجپریت کې موجود وي هغې دې زما دغه سوالاتو جوابات دی وکړي. دین علاوه دغه پنجپري حضراتو یو بل غټه غلطي دا کړې ده چې د مناظرې نه پس دغه ظالمانو دغه ویډیو کې کټینګ کړی دا ایډیټینګ یې کړی دی زما خبره خلط او ملت کړله او بیا عوامو ته هغه شارټ کلیپونه یې ښایي. نو محترمو تاسو په خپله هم ښه او خیار خلک یې چې زمونږ د پیج نه اولنۍ مناظرې اولنۍ کوم پارټ چې دی هغه 49 منټ شیر شوی ده او د پنجپریانو د پیج نه هغه صرف 3 منټه شیر شوی ده. اوس آیا په دې کې چا دروغ دجل او د دروغو نه کار اخیستی ده او چا رښتیا دغه خلکو مخې ته کېښودله دې باندې هر څوک پوهیږي. بله مسئله ده چې دغه پنجپري حضرات په خپل مدرسه کې دنه په منبرو باندې د کفر فتوی ډیر په اسانه لګوي لیکن چې کله میدان مناظره ولګي بیا دغه پنجپریانو حالت دقه وي کوم چې تاسو په ویډیوګانو کې ولیدله. دین علاوه دغه بیچاره دغه مماتي مناظر آخره کې بدا شانتی ویله چې بس دغه مجلس به بس کو کنه استاد جی به هم راته خیره وکي کم معاون صدر مناظر چې ورسره وو هغه به دا خبره وکړه چې بس د نور مونږ د دې قصونو بس چرته زو چرته به ذکر اسکار به وکړو. نو محترمه الحمدلله په دې باندې خوشاله یو چې هغه خلک چې هغه په ټول عمر ذکرونه به نه کوله ذکر ته به بدعت ویله په دغه مناظره کې مونږ واوریدل چې هغې هم د ذکر طرف ته مایل شو او په خپل ویل چې دغه مناظره بس کې چې مونږ ذکر شروع کړو. دین علاوه د چا په ځای کې چې مناظره وه دغه پنجپري حضراتو به هغه کس ته بار بار منتونه کوله چې د الله خاطر وکړه په څه طریقه باندې دغه مجلس ختم که او هغه ویډیو هم موجود دی مونږ شیر کړې ده چې دغه پنجپري خپل معاونینو ته وایي چې د الله خاطر وکړئ مونږ شرمیږو صدر مناظر ته به یې خبره وکړله چې شور جوړ کړئ کنې زمونږ رسوایي په دغه مقام باندې به کیږي او بیا استاذ به هم راته خیرې کوي. دین علاوه بیا پنجپري ملګري مناظر بار بار دغه خبره کول ما ته به وي چې وس در سره باس نه کوم زه به ځم او یو سوزوکي کتابونه به یې راوړم. نو ما ورته وی چې 11 کاله دې په مدرسه کې ضایع کړله که چېرته یو کال هم په مدرسه کې تیر کړی وي ته چې یو انسان ته کافر وایي دغه کفر باندې کم از کم یو دلیل خو به درته په یاد وو لیکن هغه پنجپري علمي یتیم انسان په دې ځای کې هم خاموش پاتې شو هغې هیڅ قسمه جواب ونه کو. بیا هغه ما مخامخ ناستو پنجپري مناظر لیکن مقدر کې د دې رسوایی او د دې دغه شرمندګي او د دې دغه شکست دا لیکلی شوی و. ما تاسو ته د مناظرې نه مخکې چې کله مناظرې ته روان وم په حق دوران کې مې تاسو سره یو ویډیو شیر کړی وه ما وی دې ځل یقینا د پنجپریانو په مقدر کې شکست ده او پنجپریان په دې ځل په میدان کې بالکل خاموشه به پاتې کیږي. له دې وجې نه د مناظرې نه مخکې به دغه ظالمانو به بار بار وی چې ویډیو ریکارډینګ به نه کیږي آډیو ریکارډینګ به نه کیږي. ما د مناظرې نه مخکې هم جواب ورکړله چې صرف وجه دقه ده چې دغه پنجپري په مقدر کې شکست دی له دې وجې نه د ویډیو کولو نه منع کوي. بیا په دغه مناظرې په دوران کې هم دغه پنجپري مناظر بار بار کیمرامین ته به وی چې ویډیو سټاپ کا ویډیو سټاپ کا ویډیو سټاپ کا لیکن هغه کیمرامینانو ویډیو سټاپ نه کړله بلکې د دې دغه حقیقت ټوله دنیا ته ورښکاره کړله. نو محترمو زمونږ د مناظرې کولو هرگز مطلب دا نه دی چې مونږ د خپل جانب مخالف هغې تذلیل یا سپکوالی وکړو. بعض اوقات د دواړه طرفونو نه اکثر داسې ناجایز پوسټونه یا داسې ناجایز اشیا شیر کیږي یقینا په هغه باندې خپل ملګرو ته هم تنبیه ورکوم چې یقینا بد اخلاقي مه کوئ که پنجپریان تاسو ته کنځل هم وکئ بس تاسو ورته وایئ چې الله تعالی دې تاسو له بدله درکړي. باقي دغه خلک یقینا دغه پنجپري حضراتو په دغه مناظر باندې ډېر زیات زه خفه شوم او یقینا ډېر زیات افسوس هم ماله راغی او بیا دا په دې باندې هم زه پوهه شوم چې دغه پنجپري مناظر په دې کې هیڅ قصور نشته. دیو په ماشومواله کې مور او پلار مدرسه کې کېنوله
چې دی قرآن او حدیث زده کړي. دغلته به تاسو ته یو مثال بیان کما او که دغه پنجپیري مناظر هم دغه مثال باندې غور او فکر وکړي هغې به هم دغه عقل نه دغه پردې به لرې شي او په حقیقت باندې به پوهه شي. چې کله هم یو ماشوم پیدا شي او هغه چې بالکل ماشوم وي په دې دوران کې هغې مور او پلار هغې په سترګو کې لینز ولګوي چې هغې لینز په وجه باندې هر څه ورته سرخ ښکاري. کله چې دغه ماشوم لوی شي خبر شروع کړي 15 کالو شي 10 کالو شي او په سترګو کې هغه لینز لګېدلی وي نو دوی چې کم شي ته هم ګوري هغه به ورته سور ښکاري. ځکه دا دغه ماشوم غلطي نه وي بلکې د دې په ماشوموالو کې مور او پلار د دې په دغه سترګو کې لینز لګولی وو چې هغې له وجې نه هر یو شی دې ته سور ښکاري. اگر که خلک بار بار ورته ووایي چې دا فلانکي شی دا سور نه دی بلکې سپین دی دا تور دی دا شین دی لیکن دا ورسره بیا هم جګړه کوي قسمونه به خوري چې نه دا سور دی. ولې؟ ځکه چې د ماشوموالي نه دغه په سترګو کې دا کم لینز چې لګېدلی دی هغې په بنیاد باندې هر څه ورته سور ښکاري. همدارنګې دغه یتیمانان علمي یتیمانان خلکو ته په مدرسه کې د ماشوموالي نه تر وخته تر 8 او 9 کاله پورې دیو ته دا ښودلی شوي وي چې دا فلانکي شی کافر دی فلانکي مسلمان کافر دی او دا فلانکي انسان بدعتي دی او دا فلانکي انسان مشرک دی. دا بیچاره د دیو بچپن نه واخله تر جوانی پورې دغه شاندې تربیت شوی وي په عقلونو باندې پردې راغلی وي د عقل په دغه نظر باندې د عقل په دغه او په دماغو په دغه سترګو باندې او د دې په دغه زړونو په دغه سترګو باندې دغه کفر او د شرک او د بدعت او د اسلام د خارج دغه ټاپې لګولو دغه لینز لګولی شوی وي له دې وجې نه دوی ته هر څه کفر او بدعت او شرک ښکاري. نو محترمو کوشش وکړئ چې دغه علمي یتیمانان او دغه غریبانانو سره بهترین انداز کې چې څومره ستاسو وس وي د دیو د سترګو دغه زړونو دغه سترګو یا د دیو د عقل دغه پردې د لر کولو دپاره ډېرې زیات محنت او کوشش کول غواړي چې الله تعالی دغه مماتیانو دغه طالبانو دغه سترګو نه دغه پردې لرې کړي د دیو دغه زړونو دغه پردې کولاو کړي او د دې زړونه کولاو شي چې دیو ته حقیقت ښکاره شي او دوی ته اصل مسلمانیت او اصل د اسلام دایره ورته ښکاره شي چې اسلام او د دین مقصد هرگز دا نه ده چې د بل انسان تذلیل کول یا بل مسلمان ته سپک کتل یا یو څوک د اسلام د دایرې څخه بهر کول نه بلکې اسلام دا درس راکوي چې کم انسان د اسلام د دایرې څخه بهر دی کوشش وکړئ چې تاسو هغې ته دعوت ورکړئ هغې د اسلام د دایرې ته دننه راولئ. نو باید چې دا کوشش وکړی شي نه کې د پنجپریانو غوندې کې په بل مسلمان باندې د کفر او د شرک او د بدعت ټاپې ولګولی شي.